عبید خان وای کنه یخنۍ موسم دی او خلکو ته په دې وخت کې اودس کول دا مشکل دي او په دې وجه باندې یو حدیث مې ذهن ته راغی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. و زه تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې په هغې باندې الله تعالی ستاسو ګناهونه لرې کړي او درجې هم پرې اوچتې کړي. نو صحابه وویل قالوا بلا یا رسول الله، وی ولې نه د الله رسوله؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اسباغ الوضوء مکمل اودس کول په داسې وخت کې علی المکاره چې ته یې بده ګڼې، په داسې وخت کې پوره اودس کول. نو په یخنۍ کې او یخ موسم کې چې مطلب ستا زړه نه غواړي چې تا اودس وکړې، یو ځای نه راپاڅېږي یخني او موسم یخي، یقیني خبره ده ډېره ګرانه خبره، انسان ذهن یې نه مني، انسان چې دغې ته مشکل او په داسې حالاتو کې انسان راپاڅېږي او اودس وکړي، نو په دې باندې انسان ته الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي او درجات ورله اوچتوي.